بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام معزز و مسلمانان ورونو، مونږ او تاسو باندې په هر موقع کې او په هر وخت کې الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع لازم کړی ده. په دغه سلسله کې مونږ ته یو عمل را روان ده چې هغې ته د اختر ورځ وایي. د اختر دا 2 ورځې، یو عید الفطر او بل عید الاضحی، دا دواړې ورځې الله رب العزت د مسلمانانو د خوشحالۍ لپاره مقرر کړي دي، او دا خوشحالي د مسلمانانو دا د غیر دینو د خوشحالۍ په شان نه ده. ځکه کوم چې نور ادیان دي او نور مذاهب دي، کفار دي، هغه هم هغه خوشحالي معروي، لیکن د هغوی په خوشحالۍ کې الله رب العزت د نافرمانۍ کارونه کیږي، او د هغوی په خوشحالۍ کې فحاشي وي، دمتوبونه وي، ګډاګانې وي، د الله نافرماني وي. د دې په مقابله کې الله رب العزت 2 ورځې مسلمانانو له د خوشحالۍ مقرر کړي دي، یو د ورکوټي اختر او بل د غټ اختر. په دغه خوشحالۍ ورځې دا به مسلمانان څنګه تیروي، د دې دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د هغې طریقه هم ښودلې ده، آداب هم ښودلي دي، د هغې سنت هم ښودلي دي. عزتمندو، د اختر په دې خوشحالۍ کې مونږ د الله رب العزت د رضا دپاره او د شکر ادا کولو دپاره د اختر لمونځ کوو. د اختر دا لمونځ دا واجب لمونځ دی. اوس دغه لمونځ نبي علیه الصلاة والسلام ادا کړی دی بغیر اذان او بغیر اقامته. نبی علیه الصلاة والسلام د اختر لمونځ چېرته ادا کړی دی، څنګه یې ادا کړی دی، احادیث مبارکو کتابونه او د کتاب العیدین یا د ابواب العیدین په نوم باندې بابونه محدثینو بیان کړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د اختر په لمانځه کې دا وه چې هغوی به د مسجد نبوي شریف غوندې یو عزتمند جومات او چې په هغې کې یو لمونځ د نورو جوماتونو نه په ډېرو درجو باندې غوره ده او افضل ده. هغه افضل مسجد، هغه غوره مسجد، په هغې کې عبادت چې د نورو مسجدونو نه افضل ده سوا د بیت الله شریف او د حرم شریف نه، هغه جومات به نبي علیه الصلاة والسلام پرېښودلو او بهر عیدګاه ته بوتلو. د دې نه دا معلومیږي چې د اختر لمونځ په مسجد کې نه بلکې په عیدګاه کې دا مسنون ده، او بیا د هغې دپاره نبي علیه الصلاة والسلام نه دا منقول دي او رانقل دي چې نبي علیه الصلاة والسلام به د اختر لمانځه دپاره په یو لار باندې تلو عیدګاه ته، په بلې لار باندې واپس راتلو. دغه شان نبي علیه الصلاة والسلام به چې کله ورکوټي اختر کې لمانځه او تلو، د هغې نه مخکې به لږ خوراک کول او کجوري په تاک عادت کې خوړل مسنون طریقه ده. اختر لمانځه دپاره نوې جامې اچول، د وس مطابق په نوې پاکې جامې اچول، غسل کول، خوشبو وغیره دا مسنون طریقه ده. عزتمندو، د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو کې لمونځ کوي. نن سبا که مونږ او تاسو وګورو نو خصوصا د مونږ په دې علاقو کې د نبي علیه الصلاة والسلام دا سنت چې دي د دې نه عوام وروڼه بې خبره ساتلي شوي دي او دوی ته خبر نه دي.
عوام ورونه په الله باندې مین دي، د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي، د نبی علیہ السلام په طریقو باندې مین دي. خو د عوام ورونو ته علماو حضراتو دا خبره واضح کړې نه ده چې یاره د اختر دا مونږ دا چېرته کول پکار دي. د دې وجې نه زموږ عوام ورونه غریبان خبر نه دي، بس هغه یې هم په خپلو خپلو جوماتونو کې د اختر لمونځونه ادا کوي. نو زه هغه مخلصو عوام ورونو ته دا یو پیغام وله ورکوم او خبرداری وله ورکوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې ځکه د اختر لمونځ دا په مدینه منوره کې راغلی دا په مکه مکرمه کې د اختر لمونځونه او اخترونه نه احادیث مبارکو دا کتاب زما مخې ته پروت ده، ابو داود شریف. په دې کې دا حدیث مبارک د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه والا موجود دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه په دې حدیث مبارک کې دا وضاحت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا به د اختر منزله عیدګاه له وته، لیکن یو ځل حدیث پاک کې رضی عن ابي هريره رضی الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو منځ د اختر په جمعه کې کړو. هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه یوم المطر د باران ورځ وه او بهر عیدګاه لتلل چې هغه ممکن نه و. نو په هغې وجې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر دا منځ دا په جمعه کې کړی دی. دې وجې نه ابو داود شریف کې باب هم دا قایم کړی دی، باب یصلی بالناس فی المسجد اذا کان یوم مطر، چې خلک به منځ کوي په جمعات کې، خو دلته د منځ نه مراد هغه صلات عید ده. کله به کوي اذا کان یوم مطر، کله چې د باران ورځ وي نو بیا به په جمعات کې کوي. او نور چې کله باران نه وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې نبی علیہ السلام به بهر عیدګاه ته وتو. دې دپاره یو څو حوالې د علماء دیوبند د فتاوو نه بس مختصر ذکر کوم، چونکې دا مسله مونږ تفصیلي مخکې علماو بیان کړې ده او مونږ هم نورو بیاناتو کې بیان کړې ده، خو صرف د مسلمانانو ورونو د تسلۍ دپاره د ټولو نه لویه تسلي دا کافي ده بس چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام عمل مبارک داو چې هغوی به په خپله عیدګاه له وتل. باقي بعضې وروڼه هغوی په ذهن کې دا سوال راځي چې مونږ په ورمړو کې خو هم عیدګاه نشته، عیدګاه جوړول. علما لیکي چې دې دپاره عیدګاه جوړول کو جوړه شوه بهتره خبره ده چې یو ځای وله مقرر شي او هلته کې مسلمانان راغونډېږي او لمونځ کوي. او که عیدګاه جوړه نه وي د نبي علیه صلات وسلام عادت مبارک دا و چې بهر صحرا ته بوتو او هلته کې به د اختر لمونځ ادا کول. نو دا هسې یو بهانه ده. بعضې علما حضراتو عوام ورونو ته په ذهن کې دا خبره ورچولې ده چې یاره مونږ ورمړو کې عیدګاه نشته. نو عزتمندو عیدګاه باله جوړیږي چې مونږ علما دې دپاره راووځو او بهر په میدان کې مونږ لمونځونه د اختر وکړو. او دې کې علما حکمت هم دا لیکي چې ګورئ د دې اختر دا لمونځ چې کوم دی دا په عیدګاه کې پکار دی او په یو ځای کې پکار دی چې مسلمانان د مختلفو محلو نه راجمع شي او یو ځای ته. په دې کې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد هم وي چې ټول مسلمانان یو ځای ته راجمع شي او په دې کې مسلمانانو شان او شوکت هم چې کوم دی هغه ښکاره کېږي او کفارو ته هم دا ښکاره کېږي چې ګوره مسلمان ټول یو دی او دوی خوشحالي خپله په یو ځای باندې چې کوم د هغه تېروي. نو دې وجې نه عیدګاه ته وتل دا بهتره خبره ده او مسنون طریقه ده. ګوره زمونږ په دې فتاوو کې دا لیکلي دي، دا فتاوا دارالعلوم دیوبند زمونږ مشهوره فتاوا ده، فتاوا دارالعلوم دیوبند د دې 5م جلد دی. په دې کې تپوس شوی دی صفحه نمبر 198 او 197 کې دا تپوس شوی دی جو لوگ عیدین کو جمعہ مسجد میں پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی آغا چې کوم خلک د اخترونو دا منځونه په هغه جماعتونو کې چې په کوم کې د جمعې لمونځ کېږي آیا د دې لمونځونه کېږي؟
نو جواب گورا دا نکلے دے نماز ہو جاتی ہے مگر عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، عیدگاہ میں بلا عذر عیدین نہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ گورا پا جماعت کی بٹک شمون کوشی لیکن مسنون طریقہ دا عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ گورا یو جواز دے یو سنت دا سنت دا دا چی پا عیدگاہ کی وشی اور بیاوی عیدگاہ میں بلا عذر عیدین نہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اور بیا چکم دے دا حوالے ورکڑی دا با الدر المختار باندے امون چکم دے فقہ حنفی مشہور فتاوہ دا چی عام اغا مشہور دا فتاوہ شامی باندے مباغی باندے حوالہ ورکڑی دا والخروج الیہا الى الجبانت لصلاة العید سنت گورا دلتا کی وی چی بہر سہرات و تل جبانت سہرات وی اغیت و تل دی اختر دی منزل پارا دا سنت دی نو بہتر خبر دادا نو دا فتاوہ دا علوم دیوبند زی پا زی دا مسئلہ رغستی دا وما اسی بطور نمونت یو سوال اغسطا سمختا پیش کو دا شانتی دا فتاوہ رحیمیہ مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ والا دیغی جلد پینزم و شپگم فتاوہ رحیمیہ بدی کم عزت مندو تپوسون شویری صفحہ نمبر 169 اور 170 شانت صفحہ نمبر 185 کی وہی نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ جانا سنت خدا اور سنت موقدہ ہے، بلا عذر نہ جانے والا تارک السنت اور بغیر عذر کوئی سوک عیدگاہ لنزی دا تارک السنت دے دے نبی علیہ السلام سنت دا چکم دے دے ترک کری دا مختلف صفحوں باندے ماتا ستوی دے صفحہ نمبر 169 170 185 کی دا تپوسون شیئر دغه شانتی اوس کوم دا ټول حواله راړو ټیم کې لګي ما صفحه نمبر هم دل درکې او جلد نمبرونو 15 او شپږم دغه شانتی دا فتاوا حقانیه ده او دریم جلد دی هغه کې دا تاسو شوی دی چې آج کل اکثر دیہاتوں یعنی گاؤں اور کئی شہروں میں بھی عیدین کی نماز مساجد میں ادا کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا عیدگاہ کو نکلنا ضروری ہے؟ الجواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید باہر عیدگاہ میں ادا فرمائی ہے، اس لیے عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ کو نکلنا مسنون ہے۔ گورا وی نبی علیہ السلام دی اختر منز پر عیدگاہ کی کڑے دے دی وجنا اختر منزونو کی عیدگاہ تا وطل دا مسنون دی گورا یا بیلا خبر دا ما تاسو مخکم دا خبر ذکر کا بعضی وی چی پا جماعتونو کی جائز دا یو جائز خبر دا و بلد مسنون خبر دا سنت خبر دا نو سنت طریقہ دا دا چاگا نبی علیہ السلام پا عیدگاہ کی کڑے دے دا فتاوہ حقانیہ دا او جل نمبر چکم دے درم دے صفحہ نمبر 394 اور 395 دا شانتی مجموعہ رسائل کی مولانا رفعت قاسمی سے اگویم دا مسئلہ عیدگاہ والا چکم دے دا ذکر کری دا آخرانی حصے کی او دا جل نمبر ما سر سلورم دے دے آخرانی حصہ صفحہ نمبر 64 65 اور 66 کی دا سے ڈیری فتاوی دی احسن الفتاوہ دا او خیر الفتاوہ دا امداد الفتاوہ دا خلاصت الفتاوہ سمرا فتاوی چی مونگا اگورو نو دے ٹولو دی عیدگاہ بارا کی دا مسئلہ لکلی دا دا شان زمونگ دی فقہ حنفی چی سمرا معتبر کتابون دی ٹولو دی مونگ دی فقہ حنفی کتابون دا لکلی دی چی عیدگاہ دے پارا ہوتل اختر منزل دے پارا ہوتل عیدگاہ تا دا مسنون دی او بلکہ ما تاستوی چی بعض مفتیان و حضراتو دمرا پوری لکلی دی چی بلا عذر صوب اختر منزل عیدگاہ تا نوزی دا خلاف سنت تا نوزا آغا تمام مسلمانان رونو تا یو پیغام ورکول غاڑما چی کم مسلمانان رونا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سرمینہ کوی دی نبی علیہ السلام زان تا بیدار گنی نو عزت مند رونو مسنون طریقہ دادا چی مونگ دی اختر منز دا پا عیدگاہ کی ادا کو انشاءاللہ العزیز مونگ خو دی سو کالونا کلنا چی اللہ رب العزت مونگ تا مکارا کری دا دی امامت مونگ الحمدللہ دی اللہ پا توفیق سرا دی اختر منز دا مبہر کو نو ایدی وجہ نسک عالم انشاءاللہ العزیز تمام اہلیان اور مرد
او یا نور کم خوا او شا مسلمانان دي ان شاء الله العزیز د اختر مونځ دا په عیدګاه کې ادا کیږي. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ما چې کوم حدیث مبارک تاسو ته لوسته په خطبه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک په هغه وخت کې زما یو سنت ژوندې کی کله چې په دې امت کې فساد وي. فساد محدثین وایي چې کله بدعات وي رسومات وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک هغه خلکو کولا نکړي وي هیر کړي وي او په هغه باندې عمل نه کیږي. په داسې وخت کې زما یو سنت ژوندې کول په دې باندې الله رب العزت د سلو شهیدانو اجر ورکوي. نو راځئ مسلمانانو ورونو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سنت مبارک دا را ژوندې کړو او د اختر دا مونځ په عیدګاه کې ادا کړو ان شاء الله العزیز. دا به مونږ او تاسو دپاره یو صدقه جاریه وګرځي. سبا مونږ نه وو او زمونږ نه پس دا د کلي دا مسلمانان دا راغونډېږي او په عیدګاه کې مونځ کوي. نو ان شاء الله العزیز مونږ او تاسو په دې کې پوره برخه وي ورسره او ان شاء الله مونږ به د اختر مونځ که خیري په عیدګاه کې کوو. د دې وجې نه په ورموړو کې مستقل عیدګاه نشته. نو مونږ مجبورن چې کوم دا بهر د ځایونو ته وتو په هغه ځایونه ګیر شو. نو اوس بهر وځو مونږه زمونږ چې کوم دا های سکول دی های سیکنډري سکول اورمپایان دې سره پاکې زمونږ چې کومه جنازګاه ده الحمدلله د هغې څلور دیوارونه چاردیواري ده او ښه پاکه ده او پخه جوړه شوې ده. نو هغه ځای کې انشاءالله العزیز مونږ د اختر مونځ ادا کوو او انشاءالله العزیز د اختر مونځ دا شپږ نیمې بجې به ادا کېږي. نو څومره خواهشمند حضرات دي انشاءالله العزیز مونږ ټولو ته دعوت دی چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په دې سنت مبارک باندې چې دا کوم په ورمړو کې مړ شوی دی چې دا سنت بیا را ژوندی کړو. الله رب العزت دې ما تاسو ته پوره اجر راکړي او دا توفیق راکړي. آخر دعوانا